د کوزدر تحصیل دینزي علمت سالمین اوسیدونکي فضلي اکبر الزام لګولی دی چې چکدرا پولیس د لور په تختولو کې ککړ کسانو بچ کولو دپاره د بااثره کسانو په وینا الټا دی تنګی. چکدرا پریس کلب کې د علمس او سالمین سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر مشرانو کشرانو په وړاندې خبري غونډې د وینا په وخت فضلي اکبر وویل چې د اپریل د میاشتې په 23 تاریخ د 9 کلاس کې سبق ویونکي لور سکول ته تله چې د علمس په مقام په مین سړک د پاسه د ضلع ملکنډ ډیري جول اکرم شاه ډیری کلي سره تعلق لرونکو د خورۍ او ملګرو موټر ته اچولو او تختولو په کوشش کې د کلي خلکو دغه هڅه شنډه کړې ده او د هغې وروستو د جنۍ په مدیریت کې چکدرا پولیس سټیشن کې د اف آی آر اندراج وروستو د الزام دی چې پولیس د بوتلې وهلې کم چې د ظلم انتها ده. د فضلي اکبر وینا ده پولیس تانه ته بوتلم پولیس سره ته پوجي او دغه ته مخاله پټ کو لاس پیرا لو تړل او بس کرسي ته وخت نه شپې لس یولس بجې وي او 2-3 غنټې دي سی واله چې لخت را باندې ماته کې بیا را پس بیلټ کولا کو په بیلټي واله او بیا ماته اوس منډه کا زموږ خپل سمجه تلون سمینی روانه شو او ما خدای پاک په دې ټم کې مرګ را کې دا زموږ لپاره بهتره ده او نور د ما څه ذریعہ نه و د ډس کس را ته وخه مونږ د ډس کس چې 2 غنټې بعد ما څه پته و ډس چا کړی دی په نکاح باندې و ټیک تا خو دا خبره صحیح ده خو روډ کې څوک نکاحونه نه سختول کوي دا خو ټول خلکو خويندې دي چا مېندې دي چا لوریانې دي څوک په داسې حرکت کوي چې بس روډ ته وچوته او په تماچیو پسې راوړي او ډنډیو پسې راوړي د نشي دوایو پسې راوړي او بس داسې کار به دی کوي. په دې مقام موجود عمران وکیل کلیوالو ګل محمد او جان محمد زیاته کړې ده. یو سړی په رڼا ورځ باندې یو پردی ماشومې ته یو پردی بچی ته لاس اچوي نو د هغې به خامخا ډیفینټلی دا ایکشن نازي. زه د لوکل پولیس نه زه د خپل ایډمنسټریشن نه او سپیشلی زه د خپل ډي پی او صاحب بلکې ایون ډي آی جي ملاکنډ زه هغه ته دا ریکویسټ کوم چې دا مسله په سیریس بنیادونو باندې ټیکل شي دا واغستې شي. مختلف سیاسي خلک ته مختلف سفارشونه دي زه څوک ویلی نشم چې څوک دی صدر صاحب خو مونږ ته پته لګي چې یاره مختلف حربي استعمالیږي نو دغه خلک په کار ده چې د دې خپل علاقې دپاره چې څنګه د بهر یو سړی راځي او هغه بیا اپروچ کیږي دلته نو زم دا وایم چې زما د دې علاقې چې کوم منتخب نمایندګان دي د دې خلکو سره ودرېږي د دې خلکو تپوس وکړي دا مسله چې ده نو دا د زر تر زره اکارډینګ ټو لا د قانون مطابق د شریعت مطابق دا د حل کړی شي. فضلي اکبر چې کوم ناست دی نن زموږ سره د ده سره ظلم شوی زیاتی شوی دی د ده بچي ته تحفظ ورکول دا زموږ د علاقې بچي ته تحفظ ورکول دي دلته د علاقې بچي ته تحفظ ورکول دا زموږ خپل خویندو میندو زموږ بچو ته تحفظ ورکول دي. انشاءالله موږ په دې باندې هیڅ قسم څه کمپرومایز نه کوو او د ده چې د کیس کوم حواله ده دا دی ناست دی زه په خپله باندې الحمدلله دته ولاړ یم مقدمې ما سره ده بیل پیټیشن ورته ما کړی دی فردر چې هم صحیح نو زما چې کوم خپل قانوني د خدمات دي هغه به یوازې د ده دپاره نه زما د تحصیل دینځی چې کم غریب بچی دی د چا سره ظلم کیږي زه نن بیا هم د دې پریس کلب په ترو سره زه نن بیا هم د دې خپل وروڼو په ترو سره تحصیل دینځی کې هر یو غریب ته تابعدار یم د هغه چې څومره قانوني خدمت دی هغې ته به زه اراونډ 1 لاک حاضر یم. په دې کې هر سړي راغلی دی او دا سړي ته لاس اچولی دی لاس اچولی او ښځې ته ازاده کړې ده چې وایي دا انتظامیه که نه سمه کېږي او زمونږ د کلي نه لاس نه وباسي مدعي او مدعا دوی نیولي دي هغوی خپله مسله ده خو زمونږ خلکو چې کم نرتوب کړی دی زمونږ نه د لاس وباسي مونږ دې په دې شي کې نه انواله کوي. د فضلي اکبر د وینا مطابق د خپله لور خورۍ ته په نکاح ورکړې وه چې اوس هغه لور دغه رشته نه مني. د کلي ولس وینا ده چې پولیس ته د دې د تنګولو نه ډډه وکړي ګنې دوی به سړکونو ته په وتو مجبور شي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر.